دې وخت کې مونږ یو وارډ کې موجود یو ځکه چې دلته د سلو نه زیات پرون چې کوم دي د مشرانو اپریشنونه شوي دي دې نه به یو څو مشرانو نه به دې حوالې سره تپوس کوو چې هغوی څه وایي. یاره جي د ډېر وخت نه زموږ د سترګو دا نظر خراب و خو د غریبۍ د وجې نه پاتې و او خدای دې مشر خان سره خو کړي چې بس دلته کې د هغه راوسته د کیمپ د ډاکټرانو او زموږ د سترګو د نظر د اپریشن یې وکړو او خدای پاک کامیاب کړه بس الله دې ورسره خو کړي او دا زموږ د وس نه بار خبره وه. زموږ د سترګو درد کو نظر هم کم و اپریشن راله وکړو او دې سره زموږ سترګې ښې شوې چشمې هم راکړې دوایي هم راکړې خدای دې ورسره خو کړي د آفتاب خان په برکت باندې. الحمدلله موږ غریبانان یو او موږ سره ډېر احسان وکړو. موږ د اپریشن زموږ وس نه کېده اپریشن هم وکړو. د ډاکټرانو هم شکریه ادا کوو او د آفتاب خان هم ډېره شکریه ادا کوو. د کومو خلکو چې زموږ خدمت وکړو د ټولو شکریه ادا کوو. موږ خو دې د اپریشن وکړو پرون زه د مشر خان او د کشر خان د دواړو د دې شکریه ادا کوم او ډېر په اسانتیا او ډېر په دغه باندې زموږ د اپریشن خدای پاک کامیاب کړو او د دې سیله د خدای پاک بیله ورکړي موږ چې ډېر زیات خوشحال یو د دوی ډېر مشکور یو. بسم الله الرحمن الرحیم. دې وخت موږ سره یو ترور ناسته ده د هغې نه به تپوس کوو ځکه چې الحمدلله د هغې اپریشن وشو د سترګې نو د هغې نه به دې حوالې سره تپوس کوو چې هغه د کیمپ او د دې حوالې سره څه وایي. الله د آفتاب خان سره خو کړي شکرزی خان سره د خدای خو کړي. موږ غریبانان خلک یو او پرون راغلم هغه ښه اپریشن مې وشو او الله دې ورسره نور هم خو کړي خدای دې نور هم درسره سردا کړي چې دا ټول امداد یې وکړو. او اپریشن څه وشو ترورې ستاسو؟ اپریشن ښه ښایسته شوی و. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا